په هغه ترتیب سره نه کیږي چې کوم د خوشحالو په یو منظر کې کیږي. بل نقصان دا دی که دا شادي سود دا دی، صاحب اولاد دی، د ده بچي آیا جماعت ته سبق تتلی شي، د ده بچي مدرسو ته سبق تتلی شي، د ده بچي سکول او کالج تتلی شي، څونه نقصانات دي د دشمنو. محترمو، ما ته د الله بندګان یو، ما ته د چا بندګان یو؟ دې خبرو جواب مرانو کو د مسلمانان د لاس ټپولو ډیر عادتي. مونږ او تاسو د چا بندګان یو؟ د یو الله بندګان یو. مونږ او تاسو د چا امتیان یو؟ د محمد عربي صلی الله علیه وسلم امتیان یو. مونږ او تاسو زمون الله زمون پیغمبر مونږ ته دا پیغام راکړي چې والصلح خیر. الله سوی محترم دا ټکر سره وایي والصلح دا د الله پیغام دی، دا د الله د کتاب خبره ده. اوس ما او تا ته په دې کې پښتو ښکاري، زه به بدللم، زه به دشمن ذلیل کوم، زه به دا بل فریق هغه به دغه تذلیل به کوم. محترمو مسلمانانو، مونږ ته زمونږ الله، زمونږ خالق، زمونږ مالک، زمونږ رازق هغه دا پیغام راکوي چې والصلح خیر، چې په دې صلح کې خیر خی خیر دی. محترمو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر هغه کفارو شهید کړیو، داغه د بدن سری کړیو، داغه کلیجا او داغه هغه جګری په غاخونو باندې چکولیو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګرو سره د مکی والو ډیر زیاتی کړیو. محترمو، کله چې مکه پته شوا مشرکین ټول گیر چاپیره ولاړ دي. هغه په سوچ کې دي چې نن به زمون خلاف د څه اعلان کیږي. آیا مونږ به ځوړندۍ که مونږ نه به دا سرمن لري کوي، که مونږ به علالۍ، که په مونږ باندې به په غشو ګزارونه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راووته یو پیغام ورکو، هغه نن ما او تا ته پیغام دی. نبی علیہ السلام وی زه نن هغه اعلان کوم. محترمو، نن آغا اعلان دی اختر حمید روڈ دا پٹکی ورپسر شا. دا کم پٹکیو؟ دا دا گل حمید خٹک پٹکیو، دا دا شوکت حمید خٹک پٹکیو، دا دا دی اجری پٹکیو. محترمو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زنن آغا اعلان کوم چې کم اعلان زمارور یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړیو. دیخوا زیاتی او ظلمونه سونه شوی دی په نبی علیہ السلام په حرم کې هغه کم لري او گندونه ورچولیو. نن نبی علیہ السلام اعلان کوي لا تثریب علیکم اليوم، فتاسو اسم علامتیا نشتا. محترمو، دا کم روغه چې وشوه نور روغه مشوي وي، خو دا روغه مثالی غونته روغه وه. زه هغه ورځ راووتمه چې مې وکته اختر حمید او هارون رشید راغلي، دواړه درونه غونته ګرځېده، ستونه یې کول. د هغې هغه روغه داسې روغه نه وه، هغه روغه د هغې په ورورولۍ بدله شوه. راځئ مسلمانانو، څنګه چې ناظم صاحب وویې چې د دې خپلې معاشرې نه دا آیس به ختمو، دا نشې به ختمو، دا چرس پوډر به ختمو. نو د دې وعده ده او که نه ده؟ محترمو، دا خپل غم خادر په دین باندې مزین کو، په خپلو خادو کې به دمتوبونه نه کوو.